إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإسلام کی سا عقائد بیانیگی سا عبادات تی سا معاملات تی سا آداب و سا اخلاق تی چې اسلام دغه چیزونو نه مرکب دی عقاید چې د انسان عقیده برابر شي د الله په باره کې د ملائکو په باره کې د رسولانو په باره کې د کتابونو په باره کې د آخرت په باره کې دارنګه عبادت دي منځونه روزه زکاتونه حجونه جهادونه دارنګه معاملات خرید او فروخت اغستل او خرڅول دارنګي نکاحونه او داغه سره چې کوم متعلقات دي طلاق او داغه عدتونه و غیره دا معاملات دي دارنګي سه آداب او سه اخلاق هغه هم دي خنن به مونږه د معاملاتو په باره کې خبري وکړو چې کوم بيوع دي لین دین دي خرید او فروخ اغستل او خرڅول دي داغه چې کوم متعلقات دي قرآن او حدیث کسب ته ترغیب ورکړی او دارنګي د سوال نه منع کړی دا کار کسب ته ترغیب ورکړی چې تاسو کار کسب کوئ او سوالونه مکوئ بل تلاس منی سي نبی علیہ السلام فرمای ما اکل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده نشته یو انسان پتاسو کی چې هغه بهترین خوراک کوي د خپل لاس نه چې په خپل لاس وګټي او د خپل لاس ګټه وټه اخري دا بهترین انسان دی دا غوره انسان دی وان نبي الله داوود كان ياكل من عمل يده او د الله نبی داوود علیه السلام هم د خپل لاس خوراک کو سره د دینه چې هغه خلیفہ او بادشاہ او حکومت ور سره رعیت او خلق ور پغاړو دغه تربیت ولیکن دغه باوجود به خپل لاس باندې کار کوو د خپل لاس ګټه وټه به خړل هغه بس غری جوړولې او دغه پیسې به خړې خپل لاس باندې به کسب کوو دارنګ نبی عليه السلام یو ځل د صدقې تذکرہ وکړه د پاک دامنۍ تذکرہ وکړه او دارنګ د سوال تذکرہ وکړه چې تاسو صدقات ورکوي او د سوال نه ځان ساتي سوالونه مکوي چا تلاس منی سي او بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل الید العلیا خیر من ید السفلى ورکون کې غرده د اغستون کنا کم لاس باندې چې انفاق کې دی شي خرچ کې دی شي دغه لاس بهتر دی غرده د اغستون کنا دانګی رحمت الله سلام فرمای لئن یاخذ احدکم حبله فياتي بحزمه الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه نبی علیہ السلام فرمای خامخا اخلی دی پتاسو کې یو انسان خپل پړې او غرته دی زیو اغزنه دی ګډه راوړي هغه دی خرڅي او په دې باندې د ځان د سوال نه بچ کی دا ولا بهتر ده د دینه چې دا خلکو تلاس ونی سي او څوک ولا ورکی او څوک ولا ورنکی
د نبی علیہ السلام ترغیب ورکړه چې تاسو خپل کار کسب کوئ، چاته لاس منی سي. غرونو ته زید دا غزا نه ځان لګېډه راوړی، هغه خرڅوي، په هغه باندې خپل ژوندۍ تیروي، خو چاته لاس منی سي. دارنګ نبی علیہ السلام فرمای چا چې ځان د سوال نه وساتونو هغه به هم الله رب العزت د سوال نه وساتي، او چا چې ځان د خلکو نه مستغنی کو، ځان د خلکو نه بے پروا کو، نو الله به هم د خلکو نه بے پروا کی. او کچا سوالونه کول نو الله انسان نه پاکي، او کچا ځان نه بے پروا کو د خلکو نه نو الله به هم دغه شان محتاج ساتي. دارنګ نبی علیہ السلام فرمای کوم یو انسان چې په دنیا کې بے ضرورت سوالونه کوي د خلکو نه، دا به د قیامت په ورځ راشي په داسې حال کې چې داغه په مخ باندې به غوخه نه وي، دا ټکو مخ باندې ولای. ځکه دې په دنیا کې د خلکو نه مخ راشو کولای، د خلکو نه په زور باندې مال اغسته ده، بے ضرورت مال اغسته ده، نو د قیامت په ورځ به د دې انسان په مخ باندې غوخه نه وي. حکیم بن نظام دا یو صحابي دی، دا فرمای چې ما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو، یو سیز می ته وغوښتو ما ته راکو، دوباره می ته بیا سوال وکړو، بیا ما لا هغه سیز راکو. بیا ما ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا حکیم ان هذا المال خزیر حلو، دا مال دا شین دی او خوږ دی، یعنی دا مرغوب دی، د هر انسان دا شوق وي، دا رغبت وي چې زمال حاصل کم. فمن اخذه بسخاوه نفس، جا چې دا مال واغستو په غیر د تمینا، چاته تما ونلرل او چا ولا په خپل خوخه ورکو، نو بورک له فيه، دغه د پاره په پاغي کې برکت واچل شي. ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، او چا چې خلق تزان پیش کو او د خلکو نه په دغه طریقه باندې مال واغستو، نو اغله په پاغي کې برکت وانه چلی شي. او وکانه کالذي یاکل ولا یشبع، او دا انسان به دا انسان په شانتی شي چې خوري او مړیږي نه. نو حکیم بن حزام نبی علیہ السلام منکو چې داسې سوالونه مکوه. نو حکیم بن حزام فرمای چې فقلت یا رسول الله، ما ویل چې پیغمبره والذي بعثك بالحق لا ارزق احدا بعدك شيئا، پیغمبر په هغه ذات مې قسم چې ته په حق باندې را لګلې، زبر چا مال په سوال باندې کم نه کم، حتی وفارق الدنيا، تر دې چې د دنیا نه لاړ شم، تر مرګ پورې بزر چا نه سوال ونه کم. نو د حکیم بن حزام په باره کې بیا راځي چې دا ابو بکر صدیق ورته مال پیش کو، چې کم په مالفای کې دا غي خپل حصہ ونه، حکیم بن حزام را طلب کو چې دا ستا حق ته دا واخلاقی انکار وکړي چې ناخلم، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وعده مې دي کړل چې زبر چا نه سوال نکوم. بیا چې ابو بکر وفات شو، عمر ول خپل حصہ پیش کړ په مالفای کې، هغه نه مې انکار وکړو، د چا نه هیڅ شی ونه غوښتو. حکیم بن حزام تر مرګ پورې، تر دې چې د دنیا نه رخصت شو. بیا بیع او شراء اغستل خرڅول دا مشروع دی، جائز دی، په قران او په احادیثو کې داغه جواز راغلی. صحابه هم اغستل خرڅول کړی دي، دارنګ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم اغستل خرڅول کړی دي. د ابو هريره باندې چا اعتراض وکړو چې ته ډېر احادیث بیانې، مهاجرین او انصار دا ډېر احادیث نه بیانې، او ته ډېر احادیث بیانې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا غي وجه بیان کړه چې د دې وجه دا ده چې زمارونه مهاجرین چې کوم هجرت کړي د مکې نه مدینه ته، هغه په مدینه کې کار کسب کوو، په بازار کې به اغستل خرڅول کول، نو هغه اغستل خرڅول مشغوله کړیو. او انصار هغه په خپل پټو کې په خپل کار په خپل باغونو کې به کار کسب کوو، دغه د وجنه هغه مصروف وو. او زه خو فارغ انسانو، ما صرف د خېټ غم را سره چې په خېټه به موړم. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بناسو مر پیغمبر د می احادیث زده کړی دي. ایو ځل نبی علیہ السلام ویل چې زه یو خبره کوم، که چا صدرګې وغوړاو او زه چې کله خبره ختمه کوم دغه صدرګې په ځان پسې ونیو، نو داغې نه به هیڅ خبره هېره نشي. نو ابو هريره خپل شړې خوره کړه چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل خبره ختمه کړه، هغه شړې د خپل سینې سره ونیوه. ابو هريره فرمایي چې تر مرګ پورې به زمانه هیڅ خبره هېره نشوه. نو زه به احادیث زیات نه ذکر کوم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه. د خلک په ما باندې اعتراض کوي چې ته
ډېر احادیث ذکر کوي. نو د هغې وجه دا ده چې مهاجرین او انصار هغه مصروف او په کار کسب کې هغوی به کارونه کول، کسبونه به یې کول، اخیستل خرڅول به یې کول. او زه به د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست وم، د هغې نه مې احادیث زده کړي دي. نو زه ځکه ډېر احادیث د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه بیانوم. دارنګې په جاهلیت په زمانه کې 3 میلې به لګېدې، یو اوکاز او بل مجنه او بل ذوالمجاز. دا 3 میلې لګېدې د جاهلیت په زمانه کې. نو چې کله اسلام راغی، خلکو اسلام راوړو، نو صحابو په دغه میلو کې اغستل خرڅول بد وګڼل چې په دې کې به ګناه، ځکه د جاهلیت په زمانه کې د کفر په زمانه کې مونږ دلته اغستل خرڅول کړلې، په اسلام کې به دغه ناجایز وي. نو په دغه کې ګناه وګڼل چې دې کې به مونږ ګناهګار شو، کله غلطه مونږ لین دین وکړو، اغستل خرڅول وکړو. نو دا آیات نازل شو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، که تاسو د الله فضل لټوي، که تاسو حلال تجارت کوئ، نو په دې کې ګناه نشته ده. دارنګه الله رب عزت فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا، الله بیع حلال کړی ده، اغستل خرڅول خرید او فروخت الله حلال کړی او سود حرام کړی. نو د دې آیات نه هم جواز معلومیږي د اغستل خرڅولو، چې اغستل خرڅول دا مشروع دی، دا جایز دی په اسلام کې. خو لیکن دا آیات چې کوم ده واحل الله البيع وحرم الربا، دا په خپل عموم باندې فاتح نه ده. هر بیع الله نه ده حلال کړل، بعضی بیوع بعضی اغستل خرڅول شریعت حرام کړی دي. لکه په مسجد کې اغستل خرڅول کول شریعت ته دینه منع کړل چې تاسو په جمعتونو کې اغستل خرڅول نه کوئ. دارنګه د دوکې بیع، هغه بیع چې پای کې دوکه وي دا غینه شریعت منع کړل. دارنګه هغه سیس خرڅول چې هغه ستا په قبضه کې نه دی، ستا په ملکیت کې نه دی، په بل ځای کې دی، ستا په خپل قبضه کې نه دی راوسته او تا هغه سیس خرڅې، د دینه شریعت منع کړل. دارنګه شریعت د دینه منع کړل چې د بل مسلمان په قیمت باندې به قیمت نه کوي. بل مسلمان لګیا دی د دکاندار سره قیمت کوي د وسیس، نو ته به د هغې د پاسه نه ورځې، هغه چې ورسره خبره ختمه کړي که واغېستو ښه پرېښودو، نو بیا پرې وروسته ورځه د هغې سره وروسته قیمت کوه. د مسلمان په قیمت باندې به د پاسه قیمت نه کوي. دارنګه شریعت منع کړل د هغه میوو خرڅولو نه چې هغه پخې شوي نه دي. مالټه ده، شنه ده، یا په ګلونو کې د هغې اخیستلو نه شریعت منع کړل چې تاسو به دغه میوې اخلئ هم نه او د هغه به خرڅوئ هم نه، ځکه دې کې ظلم راځي، یا په بایا باندې ظلم راځي، یا په مشتری یا په خرڅونکي باندې ظلم راځي، یا په اخیستونکي باندې. د دې نه شریعت منع کړل چې کله میوه پخه شي، زیړه شي یا سره شي، نو آله به اخلي آله به خرڅې. دارنګه بیع د مسرات، بیع د مسراتو نه شریعت منع کړل. مسرات دې ته وایي چې یو حیوان دی، تا 2-3 ورځې د هغې نه شوده نه دی اخیستي او په میله کې خرڅې دې لپاره چې دا کس پې دوکه شي چې دا ډېر شوده کوي. نو د دې نه شریعت منع کړل داسې حیوان خرڅول چې تا په هغې په غولانځه کې شوده پرېږدې، څو ورځې د هغې نه شوده وانخلې، دې دپاره چې خلک په هغې دوکه شي ګرانې وخت، د دې نه شریعت منع کړل. دارنګه تطفیف کمی کول په ناپ او په تول کې، د دې نه شریعت منع کړل. دارنګه هر هغه بیع، هر هغه څیزو چې په هغې باندې ګناه کېږي د هغې خرڅول شریعت منع کړي دي. لکه هر هغه څیز چې وي چې ګناه پې خلک کوي، لکه ټي وي دی، په دې کې شرط هم د دې کې د خیر کار نشته دی، ټوله ګناه ده، د دې خرڅول دا حرام دي. دارنګه هغه بلیډ خرڅول چې تا ته ښه پته ده چې دا کس په دې باندې ګیره خرئ، دی په ګناه کې استعمالوي، نو په هغه باندې به دغه څیز نه خرڅئ. دا تعاون راځي علی الاسم، او د چا سره به په ګناه کې تعاون نه کوئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، که تا وله دغه بلیډ ورکو هغې په ګیره وخرول، نو ته ورسره شریک یې په ګناه کې. دارنګې هغه څیز خرڅول چې د ښځې پې د مخونو نه او د وریځې ویښته وباسي، دا څیز هم خرڅول ګناه ده، حرام دي، ځکه د دې نه شریعت منع کړله. رسول الله علیه السلام په داسې ښځه باندې لعنت کړی چې د خپلې وریځې وباسي، د خپل مخ نه ویښته وباسي. دا تغیر دی د خلق الله، د الله خلقت بدلول دي. الله او رسول په داسې ښځه باندې لعنت کړی، نو د هغې اوزار هم خرڅول حرام دي. داسې اوزار خرڅول چې هغه په ګناه کې استعمالیږي او تا ته پته ده چې دا خلک په ګناه کې استعمالوي، نو د هغې خرڅول حرام دي، شریعت د هغې نه منع کړله. دارنګه هغه بیوع چې هغه مبذي کېږي ظلم ته، په بل مسلمان باندې ظلم راځي. دارنګه هر هغه بیع هغه څیز چې د هغه
مبزکیږي جګړې ته نزاع ته د مسلمان خپل منځ کې جګړه راځي نو هغه هم سړی نه اخلي لکه د جاهلیت بعضي بیوع او بعضي لین دین او بعضي خرید او فروخ شریعت دغه نه منع وکړه دا رنګه هر هغه چیز چې هغه باندې ظلم راځي په بل مسلمان باندې یا هغه چیز مبزکیږي جګړې ته نو دغه خرڅول هم حرام دي ناروا دي شریعت دغه نه منع کړل دا رنګه هر هغه بیع چې انسان د دین نه غافل کوي د مانځنه غافل کوي نو داسې دکانداري نم شریعت منع کړل لکه دغه آیات ته الله رب عزت فرمایي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع کله چې د جمعې اذان وکړي شي نو خرڅول فریدوي دکانونه بندوي او فاسعوا الى ذكر الله خطبه ته منډه وهي خطبه د لپاره اهتمام وکي منځ ته راشي چې کوم بنی اسرائیل او يهوديان او نصارا خاص کر يهود په دې باندې الله رب العزت د خالق او ورځ باندې ټول او ورځ د سحر نواله تر ماخام پورې د دنیا کار کسب حرام کړو چې تاسو به د خالق ورځ خاص کوئ د الله د عبادت د لپاره پدې کې به د دنیا کار کسب نه کوئ او زموږ د مسلمانانو د لپاره د جمعې ورځ دا نو پدې کې چې کله اذان وکړای شي د جمعې د مانځه د لپاره او خطبه شروع شي نو بیا د دنیا کار کسب په مسلمانانو باندې حراميږي بچا باندې چې د جمعې منځ فرض وي اوبه بیا د دنیا کار کسب نه کوي مانځه ته برازي نو د مانځه په ټایم کې اغستل خرڅول کول دارنګ هغه اغستل خرڅول چې انسان د دین نه غافل کوي نو هغه حرام دي صحابه هم هغه به کار کسب کوو لیکن کله بچي د الله حق راغی د الله حق به هغه ته متوجه شو نو کار کسب به پرې خودو ما د الله حق به ادا کوو لکه سورۃ النور کې راځي الله د دې صحابه صفت کړي رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله سړی دي کامل سړی دي چې خرڅول هغه نه غافل کوي د الله د ذکر نه مراد منځ دی هغه کسان داغه الله صفت کړی دی چې د منځنه خرڅول نه غافل کوي چې کله د منځ ټیم راشي دکان بندي مسجد ته ځي دارنګه په بيوع کې په غستلو خرڅولو کې ځان د شبهات نه ساتل هغه کار کسب پر خودل فکر دي چې باکه شبهه وي چې دا به حلال وي کدا به حرام وي نو هغه پر خودل فکر دي لکه حدیث کې راځي دع ما يريبك الى ما لا يريبك هغه سیس پرېدا چې تا په شک کې اچي او هغه کار وکړه چې تا په شک کې نه اچي کوم یو انسان چې ځان د حرامو ساتي نو هغه با کوم یو انسان چې ځان د شبهاتو نه ساتي هغه سیس چې پای کې شبهه ده چې دا به حلال وي او کدا به حرام وي یو مسلمان ځان د شبهاتو نه ساتي نو ابا ځان خامخا د حرامو نه په طریقه ولا سره ساتي او کوم یو انسان چې لاوبالي دی بے پروا دی په هر څه باندې ورګډ دی د شبهاتو نه ځان نه ساتي نو ابا خامخا په حرامو کې پریوځي لکه نبی علیہ السلام د دې یو مثال ورکړي لکه یو چراغا ده علاقه ممنوعه ده ناغه ده په وی علاقه باندې دا بندیز لګیدل چې د خپل حیوانات نه سره وي او بل کس راځي دغه خو شاته خپل حیوانات سره نو کېده چې دا حیوانات په هغه چراغا کې په هغه ناغه کې په هغه علاقه ممنوعه کې واقع شي نو د چې د الله محارم دي الله څه چیزونه حرام کړی دي چې دغه خواله بنورځي کوم یو انسان چې دغه خواله ورځي دغه شبهات خواله ورځي نو دا په حرامو کې واقع شي دغه نه ځان ساتل پکار دي هر هغه چې پاکه شبهه وي شکی پکې چې دا به حلال وي کدا به حرام وي دغه پر خودل هغه پکار دي لکه زموږ بعضي استادان دي هغه د فارمی چرګان نه خوري د دې وجه نه خوري چې دې کې شبهه ده دې له وینه ورکې د وینې ودانه ول ورکې د په سلويخ تورزو کې غټيږي وینه خو د چرګ د لپاره حلال ده ځکه چرګ خو په دې باندې مکلف نه دی په حلال او په حرام باندې خو لیکن دې له چې د وینې دانه دا ورکول کېږي نو د انسانانو د لپاره ورکول کېږي چې دا په سلويخ تورزو کې ورسي غټ شي شبهه پکې دا غوي د شبهاتو د وجه نه د غسیز نه خوري نور حرام نه دی منع نه دی خو لیکن شبهه پکې دا دارنګي دا سپری په دې کې الکوهول اچي الکوهول دا شراب دی د حفاظت لپاره چې دا سپری نه خرابېږي شراب حرام دی دغه استعمال نو هغه هم ځان د دینه ساتي دا چې شبهات دغه مثال لکه نبی علیہ السلام هم ځان ساتل د شبهاتونه یو کجوره مونږ کړه په لار باندې نبی علیہ السلام مل کدا کجوره د صدقې نه وي کدا خوف او خطر نه وي چې دا به د صدقې او د زکات کجوره نو ما بخوړلې وي په نبی علیہ السلام باندې او دارنګ هغه کسان چې ځان د نبی علیہ السلام نسب والا غني ځان ته سادات وای او وای چې مونږ بنو هاشم یو
نو او صحیح سند سره دا غوي نسب ثابت وي نو په غوي باندې هم د زکاتونه او د خیراتونه من دي ځکه دا پاک نسب دی نو د زکاتونه او د خیراتونه د انسان خیره دی دا غینه بده ځان ساتي نو دغه کجوره چې نبی رسول الله مونږ کړه نو اوچته کړه وې نه خړه په دې خو باندې ونه خړه په دې ير باندې ونه خړه چې اسنه د صدقې کجوره نه دارنګ یو صحابي او هغه واده کړو د وی خزي سره یو تور خزر اغلل د دوانو تویل چې تاسو دوانو لما ته در کړی تاسو دوانه رضای خور او ورور تاسو نکاح نکېږي دغه صحابي د نبی له سلام خپل راغې چې دې تور خزي دا خبره وکړه چې تاسو دوانو لما ته در کړی دی نبی له سلام ته مخ وړو چې دا خبره ویل شوې د تزان وساته دا خزه پرې ده شبهه ده پکې نو داسې د شبهاتونو په سره ځان ساتي نو داسې کار کسب نه په سره ځان ساتي چې باقي شبهه وي چې دا به جایز وي کدا به ناجایز وي خپل کار کسب ته قتل په کار دی اسی نه چې حرام خور کی په حرام خوره کې واقع نشي دا د قیامت په علاماتو کې علامه ده چې اخیره زمانه کې به خلک دا خیال نه کوي چې زما دا کار کسب دا حلال لکه حرام دی زما دا روزي حلال ده او که حرام ده نبی رسول الله فرمایي یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه په خلکو باندې بداسي زمانه راشي چې پروا بنه کوي چې دا مال ما د کم زینه حاصل کو امن الحلال ام من الحرام دا حلال لکه حرام دی دا چې بے پروا بوي نو خپل کار کسب ته سوچ پکار دی چې زما دا کار کسب څنګه دی د دې کار کسب د پاره څه آداب دي اغیز د کول پکار دی دا آدابونه کار اغستل پکار دی په دې لین دین کې خرید او فروخت کې اوله ادب په دغه آدابو کې دا دی چې یو سړی دکانداری کوي اغستل خرڅول کوي نو دا اغستل خرڅول چې کم متعلقات دي کم علم دی کما په دا غدي حاصله کی په قران او حديث کې چې د تجارت متعلق کم احادیث دي کم احکام دي په باندې په هغه ضروري ده عمر با هغه انسان منع کوو چې کوم به د بیع او د شراء د لین دین او د خرید په فروخت په مسلو باندې نه پوهیږي عمر فرمای چې لا يبيع في سوقنا الا من تفقه في الدين هغه کس په زمو په بازار کې خرڅول نه کوي چې څوک په دین باندې نه پوهیږي دین بلاول زده کی ځان به د غستلو خرڅولو په مسلو باندې پوهه کې بیا ورسته دکان کولاوي عمر بداسې کسان منع کوله دارنګي دویم ادب چې کله یو سړی خرڅینو پای کې عیب وي نقصان وي نو دغه بیان پکار دی دغه پټول نه دی پکار چې دا گاډه در باندې د خرڅوم په دې کې دا نقصان شته دا حیوان خرڅوم په دې کې دا نقصان شته هغه نقصان بیانول پکار دی نبی علیہ السلام فرمای المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی لا يحل لمسلم باغ من اخيه بيعا فيه عيب جایز نه دی مسلمان د پاره چې په بل مسلمان باندې داسې سیس خرڅ کی چې پای کې نقصان وي الا بین له مگر دغه نقصان ورته بیانې که بیان نه کو هغه ته پته ولګی چې دا ما باندې عیب ځن شي زرا خرڅ کړی دی نقصانی شي زرا باندې خرڅ کړی دغه لپاره بیا اختیار شته چې دا شی ورته واپس کی دارنګي بل ادب هغه رښتیا ویل دي په بیع کې په شراء کې په خرید او فروخت کې رښتیا ویل دي دا سینه چې یو شی 2 نمبر دی ته ورته چې دا اوریجنل شی دی دا 1 نمبر دی دا سي دوکې به کې نه دی پکار نبی علیہ السلام فرمای البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اغستون کې خرڅون کې هغه له اختیار دی تر څو چې دا جدا شوی نه د دې مجلس نه جدا شوی نه تر څو چې دا په دې مجلس کې وي نو داغه د پر اختیار دی کدا بیع نافذه او کدا فسخه کوي مثلا دا دکان دی په دې دکان کې چا یو څه واغستو لا د دکان نو وتل نه دی نو داغه د پر اختیار د کدا شی د بیع نافذین او نافذ ول شي او که فسخه کوي چې دا شی زما وخت نه دی دا زناخله نو هغه رد کول شي واپس کول شي که د دکان نه وته بهر نو داغه د پر بیا حق د واپسې نشته فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما کدی په خپل بیع کې رښتیا ویلا او عیب پکې پټ نکونه الله رب العزت په دیوله په بیع کې برکت واچي وإن كتما وكذبا کدیو دا عیب پټ کو دروغه پکې ویلا نو محقت برکت بیعهما دا غوی د بیع برکت په الله محو کې ختم به الله ولا په بیع کې په غسل خرڅول کوله برکت نه چي بل ادب د بیع او د شراء دا غسل خرڅولو هغه دا چې دکاندار لپاره دا چې دا شی لک درون وته دي کمې دیونه کې پناف تول کې د کمې باندې کې بلکې لک زیادت تی پکې وکي لکه نبی علیہ السلام د جابر بن عبد الله نه او خاغسته چې کله ولا قیمت ورکول لکه اضافي قیمت ولا ورکو زیاتې قیمت ولا ورکو دارنګي په بیع او په شراء کې په غسل خرڅولو کې اساني په کار د خلکو سره
نرمي پکار د اخلاق چلول پکار دي د پاره چې د خلک بیا راضي دا خوش اخلاق دی دا غي سره به خلک لین دین کې چې کله انسان بد اخلاقي کوي دا غي خپل بیا سوک ناراضي نبی علیہ السلام فرمای رحم الله رجلا سمحا اذا باغ واذا اشترى واذا اقتضى الله دې په انسان باندې رحم وکړي چې هغه اسانی کوون کوي اخلاق خوي کله چې اغستل کوي په اغستلو کې مسانی کوي په خرڅولو کې مسانی کوي چې کله د چانه د قرض مطالبه کوي نو باغی کې هم اسانی کوي دا رنګ چې یو غریب انسان دی داغه سره گزاره پکار ده هغه له وسیس قرض ورکول پکار دي او په دې قرض کې ورته لګ تاخير پکار دی لګ مهلت ورکول پکار دي په بنی اسرائیل کې وسړی خپل غلامانو ته ویل چې تاسو د غریب سره گزاره کوئ کېدای شي چې الله زموږ سره گزاره وکړي نو چې کله انسان وفات شو الله دې تجاوز وکړو الله ور سره گزاره وکړه چې تا زما د مخلوقات سره زما د بندگانو سره گزاره کین نو زه په دې ډېر حقدار یم چې تاسو سره گزاره وکړم دارنګه بعضی داسې بيوع دي اغستل خرڅول دي چې دا غینه شریعت منع کړل لکه شراب خرڅول لدینه شریعت منع کړل دارنګه هر هغه څه چې هغه نشه اور وي نشه پیدا کوي لکه نسوار دي سیګریټ دي چرس دي افیم دي دا نشه اور شیزونه دي د دې د خرڅولو نه شریعت منع کړل دا د شراب په حکم کې دي نبی علیہ السلام حرم تجارت الخمر نبی علیہ السلام د خمر تجارت نه منع کړل او د خمر په لغت کې ویل شي ما خامر العقل هغه سیس چې عقل پټي په عقل باندې پرده راولي د دې په حکم کې حدیث کې راځي کل مسکر خمر هر نشه اور سیز هغه شراب دی نو د دې خمر په حکم کې دا نور نشه اور سیزونه هم هغه داخل دي داغه د خرڅولو نه هم شریعت منع کړل دارنګه بوتان خرڅول او دارنګ مرداري خرڅول د دینه شریعت منع کړل بوتو کبوت مندکو د سرو زرو دینو ابدا سروغ نه خرڅي یا د سپینو زرو دی ابا مات کینو هغه ټوکړې به بیا خرڅي کی دا سروغ بوت خرڅول نه شریعت منع کړل دارنګ مردار خرڅول لکه نبی علیہ السلام د فتح مکه په کال باندې ویل ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة الله او رسول پتا سو باندې خرڅول د شرابو دارنګ د مردارو د بوتانو د دې خرڅول پتا سو باندې حرام کړی دي دارنګه د بوت په حکم کې هغه ګوډاګي غونډه کې هم دي د بوتانو غونډه کې د تصویران په کې هم داخل دي د زمري بوت ته یا د بل ګوډای ته تصویر ده هغه بوت ته داسې د شوق د پاره خلک ساتي په کور کې د زینت د پاره د ډول د پاره په دکانونو کې داغه خرڅول هم حرام دي دا هم په دغه بوت کې داخل دي یو هغه وړې وړې ګډیان دي د ماشومان د پاره دغه جواش تري دارنګه د سپي خرڅول دارنګه د پښو خرڅول دا هم منع دي شریعت د دینه منع کړل هغه سپي چې ښکاری سپي دی دغه خرڅول هم منع دي صرف د درې سپو اجازه راغله په شریعت کې ښکاری سپي سره ساتل شي د مال د پاره چې کم سپي دی د حفاظت د پاره د ګډو بيزو د پاره هغه ساتل شي د فصل د پاره کم سپي دی هغه ساتل شي د درې سپي په شریعت کې د دې اجازه راغله او د دین علاوه شوقي سپي ساتلو شریعت کې دغه نه منع راغله حدیث کې راځي چې سپي وساتو هر ورځ دغه د عمل نه دغه د اجر نه 2 قیراته ثوابونه کمیږي دارنګه پښو خرڅول دغه نم شریعت منع کړل نه نبی علیہ السلام منع کړل ان سمن الكلب والسنور د پیسو د سپینا او د پښو د دې له پیسو نه شریعت منع کړل دا بسړی نه خرڅي دارنګه زیاتی او بچ د انسان د ضرورت نه زیاتی او بدی دغه نم شریعت منع کړل دارنګه هغه حیوان هغه باندې پیسې اغستل چې هغه د مال کولو د پاره وي سیرلې ده یا غوای ده یا بل حیوان چې بل حیوان پاغي باندې مال کیږي ته په دې مال کولو باندې پیسې اخلي د دې نام شریعت منع کړل دارنګه هغه دمي خرڅول په خوانه زمانه کې دا وینځوي دمکاری به کوله دغه خرڅول دغه نام شریعت منع کړل د دې په حکم کې هر هغه د موسیقي چې کم آلات د میوزیک چې کم آلات دغه خرڅول هغه منع دي کاغذ ستار دی او کشپېلې دو کرباب ته ته باجی ماجی دغه خرڅول نه شریعت منع کړل